په هر مور او پلار باندې د خپل بچی درې حقونه دي چې کله ماشوم بچی پیدا شي د مور پلار حق ده اسلامی نوم بور لګ دی د اسلامی نوم انتخاب وکړي بچی چې کله پیدا شي د بچی دا هم حق ده چې پلار به د خوشحالي اظهار کوي چې دا پټه خزانه وا او الله جل شانه د انسان نه انسان پیدا کو په دې باندې بعد خوشحالي اظهار کوي کزوی دی پیدا شي هم خوشاله کېږي با او کلور دی پیدا شوا هم خوشاله کېږي با دا نه چې د زوی زیره در لدرکړ شي او د هغه ورځې نه تو فکر من شي چې چيلي به د کم ځای نه راولم چانه به پیسې قرض را واخلم چې زپی چيلي راولم زپی عقیقه وکم زپی چاولی پخې کم زپی دعوت وکم زپی خلق راو بلم او زپی د خوشحالي اظهار وکم چې کله د زوی پیدا شي په تمام خاندان کې د خوشحالي آثار ښکاري د کمی زنانه چې زوی پیدا شي هغه خو وای چې ما تورا کړی دا هغه خو د ډیر تکبر د وجې چا سره خبرې هم نه کوي ولی زوی راوړی دی او چې کله لور پیدا شي مور به د ټولو نه ډیر خفای پلار د ټولو نه ډیر خفای نیای خفای نکای خفای د خاندان خلق خفای عرض دا چې د معاشره یو زنانوي په پلانکې باندې ډیره زیاته خفه شو بیا لور پیدا شو نو دا پټه خزانه وا ک الله تسپه پیدا کړي وي الله ته پښو پیدا کړي وي الله ته مګ پیدا کړي وي الله ته یو مردار حیوان پیدا کړی وي نو بیا به زمون په دې کې سوس سې اختیار او س قوتو چې الله ته ویلې وي چې الله دا دې سو کړل دا الله زمون سره ډیر زیات احسان دی چې الله جل شانه په مونږ باندې پردې راچولې دي ورنه دا کم گناهونه چې کو والله کدا الله په دې ځمکه د پرې خودو قابل نو پاتې خلادا چې الله جل شانه مال لور راکی پاتې خلادا چې الله جل شانه د ګرمۍ نه د بچاو د پاره د یخنۍ نه د بچاو د پاره تا ته کور درکړی دی تالی د اوسېدلو د استوګنې ځای درکړی دی په دې سترګو باندې ته ملکونه پناه کې دا سترګې چې د ړندې شي د خپل کور باترون ته هم نشیتلی بازار ته هم نشیتلی روټۍ به درته مخې ته پرتی لاس په دې په کاسه کې نه د کاسې نه به بهري روټۍ به در سره او د ځمکې په خاورو باندې به وهي او خولې ته به ورچي دا خو د الله جل شانه احسان دی چې ستا د ګناه سزا تعالی په دنیا کې نه درکړي هر انسان د ځان سره سوچو کی زمونږ دا ګناهونه کدی مخلوق تخکار شو چې مون کم گناهونه کو والله ک نر سره پلار خبرو کی او نر سره رور خبرو کی او نر سره خزه خبرو کی او نر سره بچی خبرو کی الله سمر لو احسان کوي زمون سره په مونږ باندې پردې راچولې دي الله جل شانه داسې هم کولې شي دا جب زمونږه په واک او اختیار کې نه ده دا د الله جل شانه
په واک او اختیار کې ده. نو چې کله لور پیدا شي نو خلق سکی خلق د خفګان اظهار کوي. زوی چې پیدا شي چیلې په ذبح کی ګټ په ذبح کی خلق راو بلی خلقو نه په مبارکۍ باندې خفقيږي وای تا مال د زوی مبارکي نه درا کړي. او چې کله لور پیدا شي نو بیا په مبارکۍ باندې خفقيږي چې څوک ورلا مبارکي ورکړي. نو دا حق ده چې کله بچي پیدا شي اسلامي نوم بور لګدي. دویم چې کله دی بچي لک شانت راغټ شي خبرې زده کی کلوري او کزوی نو هغه ته د اسلام تربیت ورکه هغه ته د پیغمبر تعلیمات خې د مشر عزت پورته خې د عالم عزت پورته خې د سپینګری عزت پورته خې د مشر او د کشر په منځ کې تمیز پورته خې په معاشره کې د ژوند د تیرولو طریقې او ضابط حیات پورته خې د زناورو په شانتي بینلوې. او دریم حق داده چې کله لور حالت د پیغلتوب ته ورسی او زوی کله زلمی شي نو مور پلار با کوشش کوي چې هغوی لا د واده بندوبست وکړي.